ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ فارملی سرکل کو شروع کریں. تھینک یو کامریڈ. تھینک یو کامریڈ. کامریڈ میں نے جب یہ کتاب جو ہے مارکسزم یا لیننزم کی جو کتاب ہے پارس جان نے جو لکھی ہے، اس کے ٹائٹل جب میں نے دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں یہ ہوگا کہ لینن کہاں پیدا ہو گیا، اور پھر جو ہے نا وہ اسکولنگ کہاں کی، اس کے ڈیٹس وغیرہ، پھر جو ہے نا کالج کہاں سے پڑھا، پھر یونیورسٹی کہاں سے پڑھی، پھر کون سے تاریخ کو کیا کیا، اس طرح جو ہے نا کوئی سین اس میں ہوگا. لیکن جب میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو بس سمپل سی کتاب ہوگی، لیکن جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی سیریس ڈسکشن جو ہے نا وہ موجود ہے، اور ہر کامریڈ کو یہ پڑھنا چاہیے کہ اس میں جو مختلف نظریاتی حملے جو ہے نا مارکسزم پہ ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہوئے تھے، وہ ساری جو ہے نا اس کی ایک قسم کی ڈیفنس اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو لینن کی مختلف ٹائم پہ مختلف پوزیشن جو اس نے لی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا اس کی وہ بیک گراؤنڈ اور اس کے حالات کو، جو اس کا ماحوظ ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایکیڈیمک، اسپیشلی ایکیڈیمک مارکسسٹ ہے، جو مارکسزم کا لبادہ اوڑھ کے لیننزم پہ، مارکسزم پہ، اس پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا اس سے وہ پردہ جو ہے نا اس نے اٹھایا ہے. تو کافی وہ انٹرسٹنگ کتاب ہیں. بالکل جو ہے نا پارس تو خود بھی ایک شاعر ہے، لیکن اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ بھی لگتی تو شاعری نہیں ہے لیکن شاعری ہے. آپ اگر ان کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بالکل ایک چاکلیٹی بک ہے. آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. سب سے پہلے جو ہے نا اس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے نا وہ کافی پیچیدہ بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا مختلف خیالات کے جو ہے نا یا مختلف جو ایکیڈیمک مارکسسٹ ہیں انہوں نے جو ہے نا مارکسزم پہ کس طرح اٹیک کیا ہے اور اس کا جو ہے نا جواب دیا گیا ہے، وہ سارا اس میں موجود ہے. تو یہ فرسٹ چیپٹر جو ہے نا وہ کافی ایک قسم کا آسان نہیں ہے، مشکل چیپٹر ہے، اور اس کو سارا جو ہے نا ایک اسٹڈی سرکل میں کور کرنا بھی جو ہے نا میرے خیال میں اس کے ساتھ انصافی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ موجود ہیں. ایک اسٹڈی سرکل میں وہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ کور بھی نہیں ہو سکتی. البتہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو ہے نا وہ تھرو ایک ٹائپ آف ریویو جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پیش کروں، اور آپ لوگ جو ہے نا ان سے کچھ سیکھنے کو، ہم سب کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس میں مل جائے گا. اس میں جو فرسٹ سٹارٹ لیا گیا ہے وہ سٹارٹ کا پیراگراف جو ہے نا ریاست اور انقلاب کی کتاب، لینن کی کتاب ہے، اس سے لیا گیا ہے. اس میں جو ہے نا اس پیراگراف کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا ارد گرد گھومتے ہیں، ہم مارکسزم کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں. تو ہمیں اکثر جو ہے نا یہ بات لوگ کہتے ہیں، گھر میں بھی کہتے ہیں، باہر بھی کہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں اپنے دوست بھی کہتے ہیں، جو ہمارے اپنے وہ سنسیئر دوست ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ چھوڑو مڑا، یہ آپ نے اپنے لیے کیا جو ہے نا وہ کام بنایا ہوا ہے، جاؤ کسی کوئی نوکری کرو، کہیں باہر جاؤ، چھوڑو یہ چیزیں، یہ کیا بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، امیر غریب ایک نہیں ہو سکتے، یہ جو ہے نا صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ کو ایک مورلی ایک قسم کی وہ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گھر والے، خاندان والے بھی جو ہے نا آپ سے کہتے ہیں کہ بس شادی کر لو، پیسے کماؤ، گاڑی لو، گھر بناؤ، یہ چیزیں کرو، یہ باقی یہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ چھوڑ دو. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر یونیورسٹی میں جائے تو یونیورسٹی میں جو ہے نا یہی ٹیچر جو ہے نا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ چرت اچھی نوکری 17 گریڈ کی ڈھونڈو، کہیں فارن اسکالرشپ لو، یہاں پہ کوئی CSS کر لو، PMS کر لو،
یہ مارکسزم ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا اور یہ ویسے ہی جو ہے نا ویسٹ آف ٹائم ہے. ایسے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ گزرے ہیں, اس نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور حالانکہ وہ یہاں تک ابھی تو لینن نے صرف یہ بات کی تھی اور اس کا تناظر یہ بنتا ہے, لیکن ابھی جو ہے نا ایک اور ایڈیشن بھی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ایکیڈیمک مارکسسٹوں نے وہ ایک قسم کی ایڈ کی ہے کہ کمیونزم تو فیل ہو گیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, ابھی یہ ناممکن ہے, یہ غیر فطری سسٹم ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے, اس میں جو ہے نا اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو. تو یہ ایکیڈیمک مارکسسٹوں کی جو ہے نا وہ ایک وہ ہے ایڈیشن ہے اس میں. تو مین اس کا اوورال مطلب یہ ہے کہ مین ایک مارکسسٹ ہونے کے لیے, ایک لیننسٹ یا جو ہے نا ایک کمیونسٹ ہونے کے لیے آپ نے بہت کچھ جو ہے نا وہ جھیلنا پڑتا ہے, اور لوگ جو ہے نا آپ کو مختلف طریقوں سے وہ آپ پہ اٹیک کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ثابت قدم مارکسسٹ ہوتے ہیں, لیننسٹ ہوتے ہیں, ٹرٹسکائٹس ہوتے ہیں, کمیونسٹ ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا اپنے کام میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنا کام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں, اور وہ جو ہے نا کسی کی بات وہ سنتے نہیں ہیں, بلکہ وہ خود جو ہے نا حالات کا اپنے مطالعے کا جو ہے نا وہ کر کے ان کا ماخوذ نکال کے اسی کے نسبت جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں. اب اس کے بعد اس میں مارکس کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات تھی. ابھی بھی جو ہے نا ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ وہ اویس اقبال ہے کہ کون ہے, اس نے وہ کیا تھا کہ یہ مارکسسٹ جو ہے نا یہ دوسروں کی دولت سے وہ جیلس ہوتے ہیں اور اس طرح یہ ان کا مذاق جو ہے نا ایک قسم اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا ان میں سے ایک حصہ ہے, یہ ایکیڈیمک مارکسسٹوں میں سے, یہ پی ٹی برجویز میں سے جو ہے نا ان میں سے ایک بندہ ہے جو یہ باتیں وہ کرتا رہتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا فالتو ہیں, اور اس کے پاس مارکس کے حوالے سے بھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ کارل مارکس کے پاس وہ کام دھندا نہیں کرتا تھا اور وہ اپنے غربت سے مرا اور یہ لاچار انسان ہے اور یہ وہ پلانڈی, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس میں مارکس کے حوالے سے جو ہے نا یہ باتیں کچھ ہوئی ہیں کہ مارکس اگر چاہتا کہ تو وہ اچھی زندگی بھی جو ہے نا وہ گزارتا تھا, اپنی جو مڈل کلاس ہیں یہ سب گزارتے ہیں اسی طرح زندگی بھی گزار سکتا تھا. ان کی بیوی جو ہے نا ایک پروشیا کی جو شاہی خاندان تھی اس سے اس کا تعلق تھا. ان کے جو باپ تھے وہ بھی جو ہے نا ایک مالدار بندہ تھا, وکیل تھا. ان کے پاس جو ہے نا خود بھی وہ تعلیم یافتہ تھا, اگر اس ٹائم پہ وہ چاہتا تو وہ کسی حکومتی ادارے میں جا سکتا تھا, اس سے جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو اس کی خواہش بھی تھی ایک پروفیسر بن سکتا تھا. لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ اگر وہ یہ چیزیں کرے گا تو جو تاریخی فریضہ ہے جو اس نے انجام دیا تھا وہ فریضہ پھر وہ نہیں ادا کر سکتا تھا. تو اس نے جو ہے نا وہ آسائشوں والی زندگی جو ہے نا اس کو خیرآباد کہا تھا, اور اپنے اصولوں پہ اور جو اس کے اس کا جو تاریخی فریضہ تھا وہ اس نے اچھی طرح نبھایا. اور اس کی بیوی جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کڑی رہی, اور اس نے جو ہے نا اپنی زندگی کی ساری صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیلی ہیں, اور ان کا جو ہے نا آخری دم تک جو ہے نا ان کا ساتھ دیا ہے. اور انہوں نے جو ہے نا ان کے لیے اپنے آسائشوں کی زندگی جو ہے نا اس نے چھوڑی ہے اور یہ قربانی دی ہیں, اور یہ جو کارنامہ کیا ہے جو انہوں نے ایک سائنٹیفک سوشلزم کی بنیاد جو ہے نا وہ انہوں نے وہ رکھی تھی. اس کے علاوہ مارکس کے وہ زندگی کے حوالے سے جو ہے نا اس میں چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں جو ہے نا وہ موجود ہے کہ ان کی جو زندگی تھی اس ٹائم پہ وہ پہلے جو ہے نا برلن میں تھا. برلن میں جو ہے نا جو ینگ ہیگیلینز تھے ان کے ساتھ اس نے جو ہے نا ایک اخبار وہ سٹارٹ کی جو پھر سینسر ہو گئی, اور ان کی جو ہے نا روزی روٹی وہاں سے ختم ہو گئی. اس نے پھر وہاں سے جا کے پھر دوسری جگہ پہ وہ پیرس جو ہے نا وہ موو ہو گیا. پیرس میں بھی جو ہے نا آپ کی آواز صحیح نہیں, آپ ذرا اپنے مائک کو ایڈجسٹ کریں. مائک
اچھا بس اس طرح پھر ہوگا. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آواز؟ ہاں بالکل ابھی ٹھیک ہے, اب کیری آن کریں. صحیح. تو پھر یہ وہاں سے برلن سے پھر پیرس جو ہے نا یہ موو ہو گیا. پیرس میں بھی جو ہے نا اس نے ایک اخبار وہ نکالنا شروع کیا. پھر وہ بھی جو ہے نا سینسر ہو گیا اور اس کی جو ہے نا ان کو کوئی روزگار وغیرہ بھی نہیں ملا. پھر وہاں سے بھی جو ہے نا ان کو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے وہاں سے نکالا. پھر یہ بیلجیم شفٹ ہو گیا اور بیلجیم کے بعد پھر یہ لندن گیا. لندن میں بھی جو ہے نا ان کو خاص وہ غربت اور معاشی جو بدحالی تھی ان کا سامنا تھا, لیکن وہ اپنی جو ہیگل کا فلسفہ تھا اور جو اپنا تاریخی فریضہ تھا وہ یہ انجام دے رہا تھا. اور ان کے پاس جو ہے نا اکثر کاغذ اور مین قلم کے اور سیاہی کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو اس دوران جو ہے نا جو پارس نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ اس دوران جو اس نے یہ تاریخی جملہ اس وقت پہ لکھا تھا کہ جو تمام مذاہب کو فلسفے کو اس کو پڑھنے سے پہلے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو ہے نا وہ خوراک ہو, چھت ہو. یہ چیزیں جو ہے نا سب سے بنیادی ہیں اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر یہ میسر ہو تو باقی چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں آتی ہیں. اس کے علاوہ جو اس کے بعد جو ہے نا جو اس کے شاگرد تھے مارکس کے بعد جو ان کے شاگرد تھے تو ان میں سے کچھ شاگرد جو ہے نا وہ مجھے ہوتا نالائق شاگردان وایو, کچھ نالائق شاگرد تھے اور کچھ اردو سپیکنگ پکے والا پکے سوچتے وس کا نا ختم دی ټول دې که څنګه چلې اردو سپیکران پکې څوک شته د اردو سپیکران نه نو چې پښتو کې څه خبرې وکم کامریډ بس پښتو کې لګیا شو. ها نو داسې دا چې د چې کم شاګردان نو د شاګردان پای کې چې دا پلی خانوف تلی دی دا غینه علاوه چې دی نو هغه ټایم سره چې نو پای کې وو خو یې چې نو هغه کون ذهن او یو قابل شاګرد چې د مارکس راځي نو هغه لینن دی. لینن چې دی لکه مارکس د خپل ژوند چې کم ټایم او هغه انګل دغه ټایم کې چې دی نو د دوی مطلب چند کسانو چې دی نو دوی پیژندو داسې عام جنرل ماسس کې د هغه پہچان چې نو هغه نه خو بیا چې کله ټولې دنیا یو قسم له دیو پیژندو نو هغه د روس انقلاب نه پس چې دی نو د په ټولې دنیا باندې چې دی نو هغه مارکس او د هغه کار چې کوم او د هغه چې کوم د ساینټیفیک سوشلیزم چې کوم بنیاد و نو هغه چې خلکو ته ښکاره شو نو هغه دغه نه پس د روس د انقلاب نه د بلشویک انقلاب نه پس چې دی نو هغه ښکاره شو. او هغه چې دی نو لینن چې کوم د ټولو نه د هنر شاګردو چې بالکل د کار چې کوم اسنس و هغه انډرسټینډ کړی و هغه ټولو ته چې دی نو هغه ښکاره کړو ټول دنیا باندې پې دې ښکاره کړو. خو موسټلی چې کوم د شاګردانو نو هغوی عموما دا کوشش کړی دی چې مارکس چې دی نو مارکس د تیوري او د پریکټس په منځ کې چې دی نو هغه تقسیم کړی دی. حالانکه چې کوم جدلیاتي مادیت دی نو د هغې مطابق مارکس په خپله دا خبره کوي چې مطلب دا چې د دماغ چې دی نو دا د لاسو پروډکټ دی چې مطلب دا چې انسان چې دی نو په لاسو چې کوم محنت کړی د هغې په وجه باندې چې دی نو مطلب دا کم زده موضوع لکه مطلب دا نه چې دا ګیر چاپېرچل دی د دې نه د خپل پریکټس نه د چې دی نو مطلب دا د شعور چې دی دا پرمختګ کړی دی او دا ډیولپ شوی دی. خو دغلته کې چې د کم شاګردانو د دوی دا دغه کړی چې مطلب دا چې کوم تیوري ده او پریکټس دی په دې کې دی چې دی نو هغه تقسیم کړی دی. او سپیشلی دا کار چې دی نو دا د کم اکیډمیک مارکسیسټ دی نو هغوی دا چې دی نو مطلب دا کار هغوی دا کړی دی چې مطلب چې دی په دغه کې تقسیم کړی دی. د دې نه علاوه زیاتره چې کم پروفیسران دي کم اکیډمیک مارکسیسټ دي نو هغوی په مارکسیزم حوالې سره چې دی نو مطلب دا کوشش دا کوي چې دوی دا خبرې ثابتې کړي چې مارکسیزم چې دی نو دا یوټوپیا دی کیپیټالیزم چې دی نو لکه دا به همیشه وي. او خو د دوی چې کم خبره ده
د ایټوپیا د مارکسیزم دا یا چې کوم د کیپټالیزم به چې همیشه وي د دې خبره چې کوم دروغ ثابت کړی ده نو هغه لینن دی چې د یوټوپین سوشلیزم چې کوم کانسپټ نو هغه لینن چې نو هغه دروغ ثابت کو هغه چې نو پریکټیکلی د بلشویک انقلاب په شکل کې هغه متخکاری چې په روس کې داسې انقلاب چې نو شو او دا غینه چې کوم مطلب دا انساني تاریخ کې هغه هر څه چې نو هغه بدل شو او یو نوې انساني تاریخ چې نو هغه شروع شو. بیا د دې چې کوم د دې چپټر چې کوم اولنی ټاپک دی نو هغه مارکسی نظریه باندې سامراجي الغار مطلب چې کوم مارکسی نظریه ده په دې باندې کوم سامراج چې دوی په مختلف طریقو سره چې نو اټیکس هغه دوی کړی دي. وس سپیشلی د دې لپاره دغه چې پارس د یو لفظ استعمال کړی دی سامراجي وظیفه خوار دانشور مطلب د لګي چې د کم سکالرشپ والا د کم دانشوران دي د زګونو کې چې نو د سکالرشپ باندې لاړ شي د دې زګونو نه د دې لاکونم زبد د کم پسماده ملکونه چې د دینم لاړ شي کم ډیولپ کنټریز ته الته کې ډیولپ کنټریز کې چې کم دینو د هغه ټیچران چې نو هغوی داسې پروفیسران داسې وي چې مطلب هغوی د مارکسیزم په نوم باندې چې دینو یو ولګریټي چې نو هغه دوی ته ښیي چې مطلب مارکس په تیوري کې داسې او پریکټس کې داسې او د هغې نه علاوه چې نو په د مارکس په کار کې او د انګل په کار کې چې نو چې مطلب دا دی کې هغه غلطۍ رانیولو کوشش کوي او هغوی د هغې د غلط ثابتولو چې نو هغه کوشش کوي. او په دې کې سپیشلی چې کوم خلک انوالو دي دا کوم طبقه چې په دې کې انوالو ده نو هغه د پیټي بورژویز طبقه ده. د پیټي بورژویز چې نو دا داسې دا هغه طبقه ده په دا زیاتر چې نو مطلب زمونږ په د مارکسیست چې کوم لیټریچر دی نو په دې کې دا زیاتر مخې ته راځي نو دا پیټي بورژویز دا ویسسیز پیټي بورژویز داسې چې لکه اوس فار ایگزامپل چې کوم ډیولپ کنټرول دی په کم کې چې کوم سرمایداري انقلاب شو او پای کې مکمل چې دینو هغوی هغه جمهوریتي او قومیایي ملکونه چې دینو هغه په وجود کې راغلي او ځینې چې کوم ملکونه چې پای کې د سرمایداري چې کوم دغه د انقلاباتو د انقلابات نو شوي نو په هغه ملکونو کې چې دینو یو قسم له یو طبقه راغلی چې هغه طبقه چې نو هغه خو په دې سرمایدار ملکونو کې چې نو پوره ډیسټریبیوشن پراپر شوی چې مطلب دا چې دا یو حکمران طبقه سرمایدار طبقه ده یو ورکینګ کلاس دی او د هغې بیا وروسته چې نو پای کې میډل کلاس چې نو کریټ شوی دی خو چې کوم دا پسمانده ملکونه دي نو په دې پسمانده ده کې چې کوم دا سرمایداري د انقلاب نه دی شوی نو په دغه کې یو بله طبقه چې نو هغه په وجود کې راغلی ده چې هغې ته د پیټي بورژویز وي دا چې د دې مختلف لیرز وي دا داسې دوکانداران وړو ځمکو والا خلک داسې واړه مالدارګي چې کوم خلک وي نو دا هغه قسمه خلک دي او د دوی چې کوم مطلب د ژوند هغه کوم مقصد وي نو هغه ټو ګیټ مور پاور چې نور پاور چې دی نو دوی واخلي او زیاتر چې کوم مطلب دا چې اکیډمیک مارکسیسټ هم دي نو بیا په دې کې هم د دغه طبقې خلک چې دي نو هغه ډېر زیات دي د دغه کې په دې کوم اکیډمیک مارکسیسټ چې دي نو هغه په دې کې دا خلک ډېر زیات دي. بله چې د دوی عموما دا کم دغه چې دي د سامراجي وظیفه خوار چې کوم دانشوران دي د دوی عموما طریقه کار داسې وي چې اول چې کوم سامراج نو سامراج چې نو د مارکسیزم یا چې کوم لیننیزم نو د دې د ټول دپاره خو د دوی سره هیڅ بنیادونه نه خو د دې لکه مطلب که چې دوی به څه توړ کوو د هغې چې دی نو مطلب د دې هغې هغه ریورس په خامخا دوی ته راتلو هغوی ته به چې کوم دی نو مطلب یو قسم له هغه دغه به ورته راتلل لکه هغې ډیفنس به ورته راتلو خو چې کله دوی لکه مطلب په دې کې فیل شو چې د فلسفې په بنیاد باندې د معیشت په بنیاد باندې د مارکسیزم چې دی نو د دې د څه جواز دوی پیش نه کړي نو د هغې نه پس چې کوم نو دوی داسې چلو کو چې کوم دا څنګه چې موږ ووایو چې یاره دا کوم وظیفه خوار دانشور چې نو دا دوی کریټ کړه دا وظیفه خوار دانشور چې کوم دا د بای بازو د پیټي بورژویز په شکل کې وو دغه پیټي بورژویز په شکل کې دوی ته هغوی ته چې کوم دی نو مختلف قسمه نوکرۍ د هغوی سکالرشپ یې داسې څونه هغوی ته پرووایډ کړی شو دوی چې نو د لکه د دوی به داسې کنسیډر کېدل خلکو به داسې ګڼل چې یاره دا چې دی نو د بای بازو چې کوم سیاست دی په دې کې دا دوی لکه د دوی سره د دوی هغه یو قسم له جوړت دی خو اصل کې دوی به چې نو مطلب دوی به هم دننه په مارکسیزم کې دننه به چې دی نو دوی په مارکسیزم باندې اټیکس چې دی نو هغه به دوی
کول. او د دوی مثال داسې و چې یاره د دې مثالونه داسې د کېږي د دوی کار چې د دوی کار به دا و چې دوی به د مارکسیزم چې کوم مسخ شده فارم کې به چې دی نو هغه دوی پرزنټ کوو. هغوی به چې مطلب په مارکسیزم کې د دې کې د انقلاب څه ضرورت دی او دا کم محنت کش طبقه چې دی نو مطلب دا خو ډېر ناکاره ده او دا خو چې دی نو لکه مطلب دوی سره دا دغه نشته چې یاره دوی دا ریاست وچلوي او دا خو به طبعي جوړه کړي او یو قسم له داسې قسم ابهام او دا څیزونه به دوی خورول. دغه شانتې دا طریقه چې وه د کومه چې دوی کوله د سرمایهدارو په دې ټایم کې د مارکسیزم سره کوم وکړه چې یاره مطلب په بازو کې چې کوم پیټې برجویز قسم خلک وو هغه چې نو هغه دانشورانو په ذریعه باندې مارکسیزم ته نقصان رسو. همدا طریقه چې ونه دا داسې په اسلام کې هم شوې ده چې یاره مطلب د اسلام له بعده یې دا کړه او د مسلمانۍ چې کوم هغه اوریجنل هغه انیشل فارم و هغه چې دی نو مسخ شوی دی. دغه شان عیسایت چې کوم انیشل فارم کې و هغه چې دی نو څنګه مسخ شوی دی. هم په دې طریقه هم دغه سټراټیجي چې کومه ده دغه سرمایهدار طبقې چې دی نو هغه د مارکسیزم د مسخ کېدو لپاره هم چې دی نو هغه استعمال کړی ده. او دوی به عموما چې نو د دوی په ډسکشن کې دا خبرې وي چې یاره دا انقلابات چې دي نو دا خو ډېرې زړې خبرې دي او دا خو د دې خو ضرورت نشته دی. او بیا چې اکثر د دوی نه څوک څه سیریس تپوس پته وکړو چې څه کوېسچن ترې څوک وکړي نو بس زر به درنه ډیګرې تپوس وکړي. او دوی عموما چې نو دلته کې په مختلف قسمه سکالرشپ باندې پی ایچ ډیانې او دا ایم فیل کړي او بیا چې نو په مختلفو سیټونو باندې د پروفیسرو د دې ناست وي. او د هغې نه علاوه ځینې پکې چې نو هغوی پکې بهر ملکونو ته تللي د یوروپ او د دغه ځایونو نه چې دی نو ډیګرې کړي هلته نوکرۍ کوي او کله ناکله هلته کې چې کوم د احساسې محرومۍ ښکار شي نو دلته راشي دې ځای کې چې دی نو مطلب خپلې باشنې خلکو له ورکوي او ځان یې چې دی نو مطلب دا دی چې لوی لوی دانشوران او مفکران چې دی نو هغه یو قسم له جوړ کړي. او بیا دې ځای کې چې د ده کوم هغه خلک وي د ده سره چې کم ولاړ وي کم نوجوانان چې نو هغه په دې پسې چې کوم ورځي نو هغه د دې لپاره نه ورځي چې یاره دوی نه یا مارکسیزم زده کړي یا انقلابات زده کړي یا د محنت کش طبقې کې چې دی نو هغه کار کول زده کړي یا چې دی نو مطلب د هغوی پراپر صحیح چې کوم لیننیزم کوم میتډ دی د هغې په بنیاد باندې د هغوی ټریننګ وشي نو هغه دوی چې دی نو هغې نه خپل مریدان جوړ کړي او هغوی هم دوی له دې لپاره ځي چې یاره بس موږ ته هم چې دی نو د بهر د تلو څه لارې مارې وښیي. اوس دغه شان سټډي سرکل دی مخکې ورځو کې په پېښور کې هم شی چې ډېر یو زموږ پیټي برجویز دانشور نو هغه چې بیا راغلی ټول ملګري ورغلي چې یاره موږ ته هم چې دی نو د انګلینډ د تلو لارې وښیي. نو دا قسمه دغه چې دی نو دا اکیډمیک مارکسیست چې دی نو دا کوي. بیا د دې نه مخکې دوی چې نو په خپله باندې لکه نظریاتي طور او اخلاقي طور باندې دا بالکل د دیوالیا پن نه چې دی نو هغه ښکار وي. بل په دوی پسې چې کوم د مارکسیست دی دوی باندې چې دا کوم پوزیشن د لیننیسټو یا زمونږ چې کوم په دوی باندې دا کوم پوزیشن دی نو دا د دې د وجې نه چې یاره د دوی په باره کې مونږ څه قیاس آرای کوو یا چې دی نو مطلب دا زمونږ سوچ دی کېدای شي داسې بلکې نه بلکې دا چې دی نو مطلب د دوی بالکل هغه سالډ ایویډنس چې دی نو دا موجود دی چې یاره دوی څنګه د دې د مارکسیزم خلاف چې دی نو دوی لګیا وي او دوی چې کوم د سامراجیت دی کوم سرمایهدار دی د هغه خلکو چې دی نو د هغوی انټرست دوی صرف کوي او دا کوي. عموما چې دی نو مونږ ګورو چې کوم ډېر زیات مشهور دی په دې سوشل ساینسز کې د فرانکفورټ سکول چې کوم دی هغه چې زیاتره د کریټیکل تیوریز دپاره دا یادېږي. عموما زه په خپله باندې چې ومنو ما به اول چې کوم په سوشل ساینس کې څه کتل نو ما به چې لکه داسې کریټیکل تیوري حوالې سره ما څه وکتل نو بس ما انشاءالله دا څیز به چې نو دا به ډېر زیات ټیک وي ځکه چې دا به کریټیک کړي او دا به چې دی نو مطلب د لیفټ سره تعلق ساتي. عموما به زما دا دغه خو بیا چې لکه وروسته سړی ټایم سره پته لګي نو بیا داسې وي چې دوی په دې کریټیکل تیوري کې دننه چې نو داسې مواد فټ کړي چې کوم د مارکسیزم نه د لیننیزم نه د دې نه د کوم نوي چې کوم کل وي د هغې د اړولو یو سیستمیټیک پلان پای کې چې نو موجود وي یا د هغوی چې کوم د کولو د هغوی چې کوم ډایرکشن دی هغه د کنفیوز کولو لپاره چې نو هغه دوی لګیا وي او هغه دوی کار کوي. په دې کې داسې ده چې څه دغه څه پروفیسرز دي چې هغه ډېر یاد دي د فرانکفورټ سکول ډېر پاپولر دي د هغوی څه مثالونه چې دي نو هغه راغستي چې هغوی څنګه د مارکسیزم سره یو قسم له دوکه کوي د هغې د ګوډموډ کولو د هغې په باره کې چې دی نو د هغوی هغه ابهام چې دی نو هغه موجود دي د دوی. نو هغې کې وایي چې یو کس دی سټیوارټ جیفریز
دی یو کس دی د چې دی نو ډېر مشهور دی د چې دی نو د فرانکفورت سکول چې و نو د هیسټري لیکله نو د هغې هیسټري کې د خبرې وکړه چې یاره د 60 کینډیډیټ چې دی نو دوی وی چې یاره دوی چې یو 60 کینډیډیټ چې نو دوی د فرانکفورت سکول د دې لپاره جوین کړو چې یاره دې کې د مارکس خبرې کېږي د هغې لپاره چې دی نو دا جوین کړو او د فرانکفورت سکول کې دې کې به دننه چې دی نو مطلب د مارکسیزم او په دې باندې به ډیبیټ کېدل نو په هغې وجه باندې خلکو به هم وي چې یاره څوک مارکسیزم سره دې سره به چا چې دی نو مطلب تړاو نو هغوی به لاړو چې یاره دا فرانکفورت سکول وکتو او دې نه به نه و خبر چې په فرانکفورت سکول کې چې دی نو کم دا خلک چې ناست دي نو هغوی څونه مطلب دا دی چې د مارکسیزم سره په خپله باندې دوکه کوي او هغه فراډ کوي او په مارکسیست باندې یاد وي خو هغه